دا آدم علیه السلام د دو زامنو واقعه بیانی چې دا د آدم علیه السلام خپل بچو. ځینې خلک وایي دا په اولاد کې راځي، نوسی یا کړوسی. امام قرطبي رحمه الله ویلي چې دا د آدم علیه السلام خپل بچو. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی چې د یو نوم قابیل او د بل نوم حابیل. دا تاریخي روایت. نو دلته یو دا واقعه څنګه دا خبره وکړو، دویمه دا خبره کوو چې دا واقعه ولې بیانېږي. دا خو د قصو کتاب نه دی، د قصو کتاب خو قرآن نه دی. د آدم علیه السلام د دو بچو واقعه قرآن ولې ذکر کوي، او دویم دا دی چې واقعه څنګه ده. اولنۍ خبره دا ده چې دا واقعه قرآن ولې ذکر کوي. وی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې دی او دا قرآن نازلېږي، او خوا او شاته د نبی علیہ السلام یهودیان دي. نو دیو ته الله تعالی یو دو کردارونه ذکر کوي. یو کردار د قابیل له او بل کردار د حابیل له. قابیل راولګېدو، د حابیل سره حسد کو. قابیل دا ویل چې زه مشر یم، زمام څه حقوق دي. او حابیل چې الله تعالی ول عزت ورکړی و نو د هغه سره حسد کو. او حسد دی نتیجې ته ورسوو چې خپل ورور یې قتل کړ. ای بني اسرائیلو تاسو هم دغه کار کوئ، تاسو ولې د نبی علیہ السلام سره حسد کوئ. قابیل د حابیل سره به دې خبره باندې حسد کوو چې الله تعالی د ده قرباني قبول کړه. په ظاهر باندې خلکو ته پته ولګېده چې حابیل چې دی دا متقی انسان دی، په ده کې اخلاص زیات دی، په ده کې تقوا ده. او قابیل کې تقوا نشته، نو الله تعالی د هغه قرباني قبول نه کړه او د حابیل هغه قبول کړه. په دې خبره باندې د قابیل د حابیل سره حسد پیدا شو. هر چې دا بل خبره خلک کوي د جنۍ دا واقعه، دا لانجه د جنۍ نه جوړه شوه، او دا تاریخي روایت دی. په قرآن او په صحیح حدیث کې د دې څه ذکر نشته. اگر چې غلط هم نه ده کېدی چې صحیح. او قرآن خو صرف دا وایي چې قابیل حابیل د بدی باندې قار شوی و، چې الله تعالی حابیل له عزت ورکړو، ځکه چې هغه کومه قرباني کړو نو یو ښایسته ګډ خپلو ګړو ویزو کې یو ښایسته ګړ وکړو او د الله تعالی لپاره قرباني کړو. د اسمان نه اور راغی او هغې وسېزو. دا د دې خبرې علامه وه چې د حابیل قرباني قبوله شو. او هر چې قابیل و نو هغه فصل یې و، پټي مټي یې و. نو هغه څنګه قرباني وکړه چې لاړو د غنمو یو لاس یې ورې و، بلاس کې به موټه کې چې څومره غنم راځي، او د هغې نه یې هغه دانې وخوړې. ویل الله تعالی به دې باندې څه کوي. نو هغه یوه ګېډه یې قرباني کړه. نو په هغه کې اخلاص او تقوا نه و، نو الله تعالی قبول نه کړه. د اسمان نه داسې اور رانغی چې هغه وسېزي. نو قابیل له به دې باندې قار ورغی چې ښه ته یې چې متقي او زه نه یم، تعالی الله عزت در کو مال رانه کو ورنه غزتا وجنه. نو ګوره دې د نبی علیہ السلام دی، دا قرآن خو نبی علیہ السلام نازلېږي کنه. چپ چاپېره یهودیان دي په مدینه منوره کې، او د نبی علیہ السلام په قتل بسې راغستې ده.
نو الله تعالی دی بنی اسرائیل ته وایي چې د دې نبی صلی الله علیه وسلم څخه تاسو ولې حسد کوئ قابل چې د حابل سره حسد وکړو نو څه وکړل خبره خدا و چې حابل قابل ته ویل بزان کې تقوا پیدا کا بزان کې اخلاص پیدا کا حسد مکوا د دې خبرو علاج حسد نه دی قتل نه دی اے بنی اسرائیل تاسو بزان کې تقوا پیدا کړئ نبی علیہ السلام سره دشمنی مکوئ د نبی علیہ السلام مثال د حابیل او د بنی اسرائیل مثال د قابیل وردا واقعي په بل ځای کې هم ذکر ده د آدم او د ابلیس واقعیا ابلیس د آدم علیہ السلام د مس خبره باندې قارو په دې خبره باندې چې الله تعالی آدم علیہ السلام له عزت ورکړ الله تعالی د زمکې د مشری راوغستا او آدم علیہ السلام له ورکړ او ابلیس له ورنکړ نو ابلیس په دې خبره باندې قارو سورة بقره کې ما ذکر شو د په هغه واقعي کې اصل اشاره ده چې د نبی علیہ السلام مثال آدم علیہ السلام دی او بنی اسرائیل تاسو مثال د ابلیس تاسو ولې حسد کوئ حق خبره ده ویمنه نو اصل د واقعي لم حکمت او علت دغه پکار د جبدی باندې هر سړی پوي په قران کې پلانې واقعي ولې ذکر کړي نو هغه دې ته بزان رسید نن د 1441 زال شاته زه چې ال دکمه ماحول او باغی کې الله تعالی دا واقعي ذکر کړي د بنی اسرائیل د نبی رسول الله صلی الله علیه خبره باندې حسد چې الله تعالی پیغمبري زموږ نواغست او تل ورکړ لکه نن سبا له پلانې سړی ولې ډېر بچي د پلانې ولې ډېر مال لري نو چې کوم سړی حسد کوي وي دای پټی کړلی دای به حرامو کې ګټلی او دا خو غلې دا خو منافق دی دا مینا حسد چې دی نو تم خلک کوي او هغه زمانه کې دا د واقعي علم او حکمت د دې لپاره بیانېږي نو قران کې صرف واقعي څنګه او قران کې صرف دا ذکر دي چې دوانو قرباني کړو قرباني دا اول ورځې نه سنت طریقه ده قرباني اصل کې د مال قرباني ته چې الله تعالی ته سړی ځان نږدې او د قابل او قبول نشو د حابیل او قبول شو په قابل کې اخلاص نه و او الله قبول نه کړ او په حابیل کې اخلاص نه الله قبول کړ او دا بل واقعي چې تاریخي واقعي ده هغه کومه دروغ هم نه وایي وره دا ډیرو مفسرین نقل کړل کې دې شي صحیح وي د سیمه وایي چې په قران کې راغلي یا د سیمه وایي چې په صحیح حدیث کې راغلي په تاریخ کې واقعي راغلي چې دا د خزینه د لانجه جوړ شو چې قابیل ویل چې زما سره کومه پیدا شو د زما د هغې سره نکاح کوم اعلان کې حکم داو چې د حابیل سره کومه پیدا شو نو قابیل به د هغې سره نکاح کوي دې خبرې ته موږ دروغ نه وایو کېدای شي چې شوي تاریخي واقعه ده قرآن کې ذکر نشته وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَالْوَلَ بَدِيومَانِي نَبَهَا واقعه او خبر ابني آدم دا غدو بچو د آدم علیہ السلام بالحق بحق باندې پر اختیار باندې ولولا اشاره ده چې واقعات څوک ذکر کوي په کار ده چې دروغ پکې نه وي یو واقعي ذکر کوي پای ډېر احتیاط وکړ هغه ډېر مسائل جوړي هغه پلاني ځای کې جګړه وشو او دې به ځان نه تقریر جوړ کیو دروغ وکړي پلانیم دا ویل او پلانیم دا ویل نه واقعي چې نقل کې خټیک ټاک واقعي باندې نقل کوي نو بالحق معنی دا چې دا صحیح واقعي ده وَاتْلُوا وَالْوَلَا عَلَيْهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنِّي نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ خبر دا غدو وشول آدم علیہ السلام بالحق پر اختیار باندې دروغ پکې نشته اذ قربا کله چې دې دوانو قرباني وکړه یعنی اذ قربا کله چې دې دوانو ځان نږدې کو الله د قرباني قربانن په قرباني سره قربان هغه شی ته وایي چې خلک ځان الله ته نږدې کوي کمالي او کا عبادت دی هر شی او اکثر استعمال به مال کی نور منظم قربانی ده سړی ځان الله ته نږدې کوي او اکثر استعمال په مالی عبادت کی
اذ قربا کله چې دوان قرباني وکړه یعنی دې دوان ځان په الله تعالی د عمل سره نږدې کو قربانن په نږدېکت سره یا په قرباني سره فتقبل من احدهما نقول کړه شو دا قرباني من احدهما د یو د دې دوان نه چې حابیلو لکه اخلاص وکړي او د قبولیت علامه دا وجور راغی ویسل ولم يتقبل من الاخر وقبول نکړې شو دا قبلنا چې قابل لکه اخلاص وکینو قال الذور حسد پیدا شو قال من قابل ولا لا اقتلنك خامخازب وجنم تعالرا دشینو دې چې زبتا وجنم زبدي الخامخا وجنم پریدم دینا لا اقتلنك نون تاکید ثقيله ده او لام پکې هم ده یقینا زبخامخا وجنم تعالی را پریدم دینا قال نو حابیل ورته ویل ان دعوت ور نصیحت او واعظ کوي علاج دا نه دی قتل علاج نه دی علاج دا دی بزان کې اخلاص پیدا بزان کې تقوا پیدا کړه او بس بیا به عمل دي قال قابي حابيل ولا انما بشك يتقبل الله من المتقين الله تعالى قبلي من المتقين ذا مخلصين لا بچاږي اخلاصي دل در تقوا نه مراد دا دی چې اخلاص پکې تزان کې اخلاص پیدا کړه خبره پرې لئن بسطت الي كچردتا روړان کو الي ما تربدا يدك الاسفل لتقتلني الذي لپاره چې ته وجنې مال رما انا نه مزا بباسط يديا وګدون کې لاس فل الیک استا تربدا لاقتلك الذي لپاره چې تا در قتل کما اني بشک ذکی ما اخاف الله يريكم الله رب العالمين چې رب المخلوقات له زه خدای نه وجنم او کته ما وجنه زه خپل دفاع کوم او وجلو کار نه کوم اني زوار ما اريد اني بشک ذکی ما اريد اراده لرما چې خپل دفاع وکما او طاقت لکما اني بشک ذکی ما اريد اراده لرما چې خپل دفاع وکما او قتل لکما تعالی او کتما قتل کې انت بو ابي اسمي نتبع اخدشه باسمي بغنا د قتل زما باندې و اسمك او بغنا خپل باندې چې دا قتل او حسد فتكون بس شيبتا من اصحاب النار دور والونا وذلك ودقت جزاء الظالم جزاء وبدل ظالمان لا قتل شيء لا ظلم فتوعد الذي يقول ما وقت واتل عليهم والولا فليوباني نبأ ابني آدم بالحق خبر دا ودو بچود آدم علیہ السلام بر اختیاباندی اذ قربا کلجدی دوانو قربانی وکڑا قربانی جدا جدا فتقبل من احدهما قبول کړی شو دا یو د دوانونا ولم يتقبل من الاخر وقبول نکړی شو دا بلنا قال له ولد غبل اقتلنك خامخا يقينا ذبح وجنم تعالى قال ولد ابقى حابيل انما بشك يتقبل الله من المتقين الله تعالى قبل عمل من المتقين هذا متقين فرزقار مخلصين بچاږي اخلاصي لئن بسطت الي كچرتا وګت کو الي زما طرف ته يدك الاسفل لتقتلني الذي لپاره ما قتل کې ما انا بباسط يمزا وګدون کې يدي الاسفل اليك استا طرف ته لاقتلك جزتا وجنما اني اخاف الله يقينا زهره كما الله رب العالمين جبالون کې د مخلوقات له دې پوری واتل عليهم والولا فريوبان